کیسه د یو ځوان ده. یو ځوان د خپلې بیبي سره د مور نه د نوکرۍ په وجه باندې لرې ژوند کاوه، جدا ژوند یې کوه. په لرې جدا ځای کې پرته سیمه کې ژوند کولو. وخت تېرېدلو دغه ځوان مصروف و، خپله ډیوټۍ ته به تلو راتلو او مور یې چې کومه نو هغه ځان له ځای کې وه، مطلب کور یې ته جدا و. نو څه وخت پکې واوړېدلو، وخت تېر شولو، د دې ځوان د دې مور سره ډېره بېحده مینه ورسره وه، ډېره مینه یې ورسره وه د خپلې مور سره. زړه یې غوښتل چې د مور سره ملاقات وکړم او هغه داسې چې یو ښکلی شان ډنر یا ډش، په دې کې قسمونه دي. اوس تاسو به وایئ چې ډنر هغه د ماښام خوراک چې کوم وي، روټۍ په پښتو لفظونه به استعمالوو، نو تاسو به بیا پوهېږئ. نو کله چې د ده خواهش راغی دغه سپیشل خوراک ته چېرې د مور سره په یو ښایسته رسټورانټ کې یو روټۍ یو پروګرام وکړو، یو ښه ساعتونه تېر شي. دا د ده سوچ کې دا خبره راله. دا خبره عملي کول غوښتل، په دې کې مور سره په موبایل باندې رابطه وکړه. کله چې مور سره په موبایل باندې رابطه وکړه، خبرې وشوې، مور سره د جوړ ناجوړه د صورتحال تپوس یې وکړلو. بیا مور ته وایي چې مور زما زړه غواړي چې ستاسو سره په یو داسې رسټورانټ کې روټۍ په یو ځای باندې وخورم چې هغه ستاسو لپاره هم ښه وي او تاسو هم ورته خوشحاله شئ، چکر هم ولګو او موږ هغه ځای انجای کړو، هغه ښکلاګانې، هغه سیر انجای کړو، هغه چکر انجای کړو او روټۍ ورسره هم وخورو او یو څو ګنټې یو څو شیبې موږ په هغه ځای کې په خوشحالۍ سره تېرې کړو. مور چې کله دا خبره اوري دغه ځوان، نو د بچي خبرې سره مور خاموشه شي. کله چې مور خاموشه شي، په دې کې مور ورته وایي چې بلکل بچیه ټیک ده، صحیح ده، زه به ستاسو انتظار کوم، تاسو راشئ. په دې کې جي سهار له دغه ځوان خپله ډیوټۍ ته لاړ شي او چې لاړ شي نو د ډیوټۍ نه نیمه ورځ چوټي وي، لکه څنګه چې د جمعې په ورځ باندې نیمه ورځ چوټي وي، ادر ورځ. چې کله ادر ورځ چوټي وي، نو دغه ځوان ځان دې ته تیار کړی وي چېرې زه د دغه چوټۍ نه مخکې م لاړ شم او د خپلې مور دغه د وعدې پابندي وکړم او هغې سره دغه چکر ولګوم او دغه یو ښایسته شان هوټل ته بوځم او هلته موږ روټۍ وخورو. ځوان لاړ شي او چې کله خپل کلي ته ورسیږي، هلته مور ته چې کله دا ور مخامخ کېږي، خپل کور ته ورشي، نو مور باندې چې کله د نظر په خپل کور کې ولګي، مور د خپل بچي په انتظار باندې وي. کله چې د خپل بچي په انتظار باندې وي، نو دغه مور چې کله بچي باندې نظر ولګي، نو بس خوشحاله شي. خو چې کله پرې د دې بچي نظر هم ولګي، نو مور ځان مطلب سینګار یې کړی وي، داسې کپړې اچولي وي چې کله د دې ځوان والد صاحب وفات شوی، د هغه نه مخکې داسې معلومیږي چې دا کپړې ورته هغه راوړې وي، د ده پلار راوړې وي او هغه کپړې اچولي دي او مور پکې د نورو وختونو په ځای باندې، د نورو وختونو په نسبت باندې په دې ورځ باندې ښه ښکاري او په نظر باندې ښه راځي، د دغه ځوان نظر پې ښه لګي. چې کله پې د ځوان نظر ښه لګي، د هغوی ملاقات وشي او چې کله ملاقات وشي، هغې نه پس د دیو خبرې وشي، د جوړ ناجوړ تپوس وشي. کله جناب چې د جوړ ناجوړ تپوس وشي، نو ځوان مور ته وایي چې مور زما او ستاسو خبرې شوې وي چې یو ځای ته چکر ولګو، په یو ښه رسټورانټ کې، په یو ښه هوټل کې روټۍ وخورو. ستاسو چوایس څه دی؟ ستاسو خوښه څه ده مور؟ چې تاسو همغه هوټل ته بوځم، همغه ځای ته بوځم، همغه علاقې ته بوځم د چکر دپاره چې هلته هوټل هم ښه وي، د هغې خوراک هم ښه وي او هلته د چکر دپاره هغه ځای هم ښه وي. مور په دې سوال باندې خاموش شي. کله چې مور خاموشه شي، نو دغه ځوان بس وختونه شیبې تېرې شي، خو بیا یو هوټل د یو رسټورانټ حواله دا ځوان ورکي، دا زوی ورکي، مور ورته څه جواب ورنکو او ځوان په هغه هوټل کې، په هغه رسټورانټ کې څو ځل روټۍ خوړلې وي بار بار، نو د هغې ماحول هم ښه وي، خاموشي پکې هم مطلب وي او د خوراک پکې هم ښه انتخاب وي، ښه خوراکونه پکې هم میلاویږي. دا د دې ځوان انتخاب وي، ځوان ورته د هغه هوټل نوم واخلي او د مور او بچې د هغه رسټورانټ، د هغه هوټل په طرف باندې روان شي. کله کتونکو اورېدونکو عزتمندو چې هغه طرف ته روان شي، هلته ورسیږي، چې کله هوټل کې دیو داخل شي، نو هغه ځای کې د هوټل چې کوم ټیبل مین وي، د هغه هوټل چې کومه عمله وي، د هغې چې کوم انتظامیه وي، کوم خلک وي، هغه ټیبل مین ورته د دې ته د مین یو کارډ راوړي. په ځینو هوټلونو کې به تاسو کتلي وي چې هغه خپل یو کارډ راوړي، چېرې په دې کې د کوم په بهر ملکونو کې اکثر داسې وي چې هغه کارډ درته کله راوړي، نو هغه تاسو به ورته وایي چېرې زما دا ډیش خوښ دی، دا مطلب پلانې خوراک مې خوښ دی، هغه به ورته تاسو جي د هغې ډیمانډ کوئ چې زما دا خوښ شو.
کله چې دغه مینیو کارډ راوړي او دغه بچی چې کم دی نو د خو تعلیم وي خو د مور نظر چې کم دی نو هغه ته نه ښکاري دغه ورډز دغه لیکل هغه په سمال حروف کې وي یعنې واړه واړه لیکل وي د مور نظر هغې باندې نه لګي او د هغې انتخاب نشي کولی چېرې کوم یو خوراک ښه دی یا د هغې د چایس د هغې چې کوم خوراک خوښ وي هغه پکې مور پهچان د نظر له وجې نشي کولی خیر هغه بچی هغه ځوان مور ته دغه مینیو کارډ دغه چې کوم ډیشونه پکې لیکل شوي دي هغه ورته یو وایي چې دا دي په دې هوټل کې دا ملاویږي خو په دې دوران کې ورته مور وایي چې بچیه داسې یو وخت چې تاسو له ما همدغه شان چکر در کړی او تاسو ماشوم وی نه پوهېدل ما ستاسو په خوښه باندې تاسو ته ما ویلي چې دا ډیش کله چې موږ ته دغسې مینیو کارډ راغی نو ما به درته یو نوم یادولو مطلب هغه خپل زوړ یاد یې ورسره په دغه موقع باندې مور شیر کړو دې ځوان سره چې کله یې ورسره شیر کړو جي بس د مور د خوښې یو ډش یې خوښ کړو مور له یې راوغوښتلو او هغه په د هغې د ویلو سره په ټیبل باندې بالکل موجود هغوی ته هغوی هغه ډش راوړلی شو او د دې ځوان پکې خپلې خوښې هم یو ډش ډیمانډ وکړو هغه ټول خوراکونه یعنې ډش هغه راله په ټیبل باندې او دیو خپل خوراک شروع کړو کله چې مور او بچي خپل خوراک شروع کړو نو په دې کې د ژوند د تیرو وختونو هغه زاړه یادونه هغه خواږه یادونه د بچي او د زوی هغه ډسکس کیږي د خپل فیملی خبرې د خپل خاندان خبرې د خپل تیر وخت د تیر ژوند خبرې ډسکس کیږي او دوی خوراک کوي لګیا دي دغه څو ګنټې په بچي او په مور باندې داسې تیریږي چې بس لکه چې اختر وي دیو خوراک هم کړی وي وخت هم تیر شوی وي چې دیو خبرېږي هغه شپه را رسېدلې وي شپه نیمې شپې ته رسېدلې وي او دیو هغه خپلو خبرو کې دومره وردن شوي وي دومره پکې خواږه شوي وي دومره مصروفه شوي وي دیو خیر دغه ځای نه راوځي او زه د خپلې خبرې مختصر کومه د کهاني د ستوري مختصر کومه دی خپل کور ته کوشش دا وي چې خپله والده صاحبه خپله مور دغه خپل کور ته ورسوي د ځوان دغه خواهش وي چې هلته خو به خپل کور ته هم ځمه کله چې مور خپل کور ته ورسوي نو دا ترېنه اجازت اخلي چې مور زه ستاسو نه ځم خپل کور ته هلته کور خوشې دی کله چې دا را روان شي د مور نو مور پسې اواز وکړي چې بچې یو خبره کول غواړم بچې مور ته راوګرځېږي کله چې راوګرځېږي نو خبره ورته دا کوي چې دغه شان انشاءالله الله دې ژوند لري الله دې وخت لري څو ورځې پس په راروانو وختونو کې به یو ځل بیا هم دغه شان پروګرام را جوړو یو ځل بیا دغه شان چکر به لګو خو په هغې کې چې کومه خرچه کیږي نو مور صاحبه ورته وایي چې بچي هغه خرچه به ګورئ بیا زما وي هغه خرچه به بیا زه برداشت کومه د خپل جیب او د خپلې خرچې نه به هغه خرچه په تاسو باندې کومه د چکر والا د روټۍ والا د هوټل والا دغه خبره ورته وکړي او بچی خپل لاس مور ته ورکړي او د مور لاسونه هغه ښکل کړي او په خپل تندي بورې هغه لاس ونیسي هغه ځای نه بچی روان شي چې کله روان شي نو څو ورځې پس ځوان خبر شي خبر راشي چې مور چې کومه ده نو هغه د دنیا نه لاړه شي اچانک هټ اټیک یا داسې څه مسله ورته راشي د هغې په وجه باندې د مور انتقال وشي وفات شي کله چې مور وفات شي د هغې وختونه ساعتونه تیر شي او چې کله وختونه ساعتونه تیر شي خپلې خبرې مختصر کومه بیا ډېر تاسو که نه نور څه وایم نه چې کله د څو ورځې تیرې شي نو دا ځوان د خپلې مور په غم او درد کې جاړي فکر کې دی چې خدایه په پلانې روز باندې د مور سره مې روټۍ وخوړله پلاني رسټورنټ کې چکر مې ولګولو او دا څنګه اچانک معامله راغله خو خیر په کم ریسټورنټ کې په کم هوټل کې چې د بچي او مور روټۍ خوړلې وي دغه بچي ته د هغه ځای نه یو خط راشي په لفافه کې بند کتونکو اورېدونکو خط راغی خط کې څه دي خط چا رالیږلی کله چې ځوان خط کولو کې خط د مور د لاسو لیکلی خط ورته میلاو شي
چې کله ورته د مور د لاسو لیکلی خط میلو شي په هغه کې څو خبرې لیکلي وي او دا خبرې پکې هم لیکلي وي چې بچیا زما پته نه لګي او را روان ډیش خبره مونږ په آخري ملاقات کې کړې وه چې را روان ډیش یعنې را روان خوراک، را روان د پروګرام د روټۍ خوراک، را روان ریسټورنټ خرچه او دا هر څه به زه برداشت کوم انشاءالله، خو زما پته نه لګي او که دا کمې پیسې ما جمع کړي دي په دې کاونټر باندې په دې هوټل کې په دې ریسټورنټ کې، نو دا ما د دوو را روان خوراکونو یعنې د دوو ځل د چکر پیسې جمع کړي دي او د دوو کسانو پیسې مې جمع کړي دي، د دوو چکرو یعنې د دوو خوراکونو پیسې مې جمع کړي د دوه ځل او د دوو کسانو پیسې مې جمع کړي. خو خیر که زه د سره نه یم نو ستاسو سره خپل د ژوند ملګری د سره دی یعنې بیبي خیر دی خپله بیبي ځان سره که هغه هوټل کې پیسې ما خپل بل ادا کړی دی ستاسو دپاره، خپل بچی مې نازېږم در باندې ګرانې راته بېحده مینه در سره کومه او دا بل دا پیسې ما ستاسو لپاره جمع کړي دي او په دې باندې به روټۍ خپل چکر او هغه خپل د هوټل خرچه هغه به تاسو وکئ او پیسې ما ډکې کړي دي بچیه. مور د خپل بچي دپاره څومره مینه لري، هغه د خپل مرګ نه مخکې د هغه دپاره سوچ کړی وي، د هغه د مستقبل لپاره، تر دې پورې د هغه د روټۍ دپاره، د هغه د خوراک دپاره، د هغه د خواهشاتو دپاره، د هغه د چکرو دپاره او د هغه د فکر او سوچ دپاره چې د هغه له په سوچ کې یم او مور ولجي یا والد صاحب هغه دپاره داسې منصوبې تیارې کړي وي چې د مرګ نه پس ورته بیا میلاویږي هغه بچی په چغو چغو باندې بیا جاړي. کتونکو اوریدونکو زمونږ او ستاسو څه صورتحال دی په دې نننۍ معاشره کې، په ننني وخت کې او د پښتنو په دې معاشره کې زمونږ او ستاسو د مور سره خصوصا د والد صاحب سره د رویې د خوراک خبره که راځي نو څه صورتحال دی. یاره وای نن د ماشومانو له چکر ورکومه خپله بیبي به ورسره وي، نور به ورسره ماشومان ورسره خپل بچي به ورسره وي، دوی له چکر ورکومه پلاني ریسټورنټ ته، پلاني د چکر ځای ته، سوات ته یا کاغن ناران ته یا نورو ځایونو ته چکر ورکومه او روټۍ به هم وخورو، چکر به هم انجای کړو، 2-3 شپو دپاره ځو، خو څوک دا سره دي؟ صرف خپله بیبي یا خپل بچي. رښتیا به وایو، حقیقت وایو، چا اوسه پورې داسې مور ته ویلي دي چې مور ځان تیاروه دا نننۍ خرچه د باندې په پلاني هوټل کې او پلاني ځای ته اول تاله چکر در کومه ستا حق جوړیږي. چا کړي دي، کله یې کړي دي او څنګه یې کړي دي یا د چا په سوچ کې ورته شته اوسه پورې؟ خپلې خبرې مختصر کومه او دغه قصه زما سر ته ورسېدله د دغه نننۍ سټورۍ د دغه قصې د دغه واقعه په شا باندې چې کوم مقصد دی یا کوم میسج دی کوم پیغام دی په هغه باندې به تاسو ټول پوهه شوي